السلام علیکم دوستانو، بیا هم زه عبدالله بیریا د تاسو په درنه خدمت کې حاضر شوم. په دې هیله یم چې تاسو به ټول روغ جوړ او د صحت جامې پر تن وي. ګران ملګرو، دغه ویډیو چې دا د ستاتیک مضمون لسم درس مربوط ویډیو ده. دوستانو، نن ورځ مونږ تاسو په دې باندې بحث کوو کله چې د یوې قوې جهت د یو مثلث په واسطه راکړل شوی، نو څنګه کولی شو چې د دغې قوې مونږ تاسو افقي او عمودي مرکبې په لاس راوړو. صحیح ده دوستانو، په تیرو درسونو کې خو مونږ تاسو چې کله د یوې قوې افقي او عمودي مرکبې په لاس راوړلې، نو مونږ تاسو دوستانو دغه اکس له محور سره او یا هم د وای له محور سره زاویه به راکړل شوې وه. صحیح ده. نو اوس دوستانو مونږ تاسو ته زاویه نه ده راکړل شوې، بلکې دغه قوه چې د یو مثلث په واسطه مونږ تاسو ته دغه د قوې جهت راکړل شوی دی. نو څنګه کولی شو چې د دې مونږ تاسو افقي او عمودي مرکبې په لاس راوړو. صحیح ده دوستانو، مونږ تاسو دغه مثلث لیدلی شو، دا غټ مثلث. صحیح ده. نو دغه کوچني مثلث سره چې دی دوستان دغه مشابه مثلث دی. صحیح ده. نو دوستانو، مونږ تاسو د مثلثونو د تشابه څخه لیکلی شو چې اف ایکس دوستانو یعنې دغه زوله. صحیح ده. اف ایکس او د سره موازي چې دوستان دغه زوله ده. صحیح ده. د کوچني مثلث یعنې د غټ مثلث دوستانو دغه اف ایکس زوله دا چې کله تقسیم شي په د کوچني مثلث په مثلث په ای زولي باندې. صحیح ده دوستانو، دغه نسبت به همیشه دوستانو مساوي وي دغه د لوی مثلث دغه اف زوله. صحیح ده. تقسیم پر دغه د کوچني مثلث په سی زولي باندې. صحیح ده. یعنی دوستانو دغه دواړو نسبتونو چې کوم حاصل په لاس راځي دغه دواړه سره مساوي دي. نو دوستانو له دې ځایه موږ تاسو لیکلی شو چې اف ایکس مساوي کېږي دا چې کله تاسو طرفین وسطین کې دوستانو اف پر سی او ضرب اف، یعنی موږ تاسو دوستانو دغه افقي مرکبه چې دی د دغه قوې. صحیح ده. نو د دغه فرمول په واسطه لاسته راوړلی شو چې اف ایکس مساوي کېږي اف پر سی او ضرب اف. صحیح دوستانو. دوستانو په همدې ترتیب موږ تاسو لیکلی شو چې دغه زوله دوستانو یعنی اف وای ده. صحیح دوستانو. او تقسیم پر دغه د کوچني مثلث په بي زولي باندې، یعنی اف وای تقسیم پر بي باندې. صحیح ده. اف وای تقسیم بي دغه نسبت چې دوستانو دا همیشه مساوي ده همدغه د اف زوله تقسیم پر دغه سی زولي باندې. صحیح ده. یعنی دغه د لوی مثلث. صحیح ده. اف زوله او تقسیمی دغه د کوچني مثلث په سی زولي باندې. صحیح ده. نو دوستان د چې کله تاسو طرفین وسطین کې، نو اف وای مساوي کېږي بي تقسیم سی ضرب اف، همدغه چې کومې قوې مقدار ده. نو دوستانو موږ تاسو د دغو فرمولو په واسطه کولی شو چې هم افقي مرکبه او هم عمودي مرکبه د یوې قوې په لاس راوړو. صحیح ده. دوستانو رزو یو مثال ته، چې مثال په دې شکل سره دوستانو چې په دې کې تاسو لیدلی شئ چې یوه قوه ده چې 80 نیوټن دوستانو د دې مقدار ده. صحیح ده. او دغه جهت چې دوستانو د مثلث په واسطه تاسو ته درکړل شوی ده چې دغه زولې چې دوستانو د مثلث 3 وحیده ده او دغه عمودي زولې چې دوستانو دغه 4 وحیده ده او دغه چې د وتر دوستانو 15 وحیده ده. تاسو ته وایي چې د دغه قوې تاسو افقي مرکبه او همدارنګه عمودي مرکبه په لاس راوړئ. نو دوستانو فرمولونه مو دلته ولوستل چې کله چې غواړو اف ایکس مرکبه او یا هم افقي مرکبه په لاس راوړو ا پر سی ضرب اف. صحیح ده. نو دوستانو دغه چې د ا ده او دغه سی ده، نو په دې کې دوستانو تاسو لیدلی شئ چې ا قیمت زمونږ دوستانو 3 ده او سی چې ده 15 ده. نو دغه سلیکو دوستانو چې اف ایکس مساوي کېږي په دې کې دوستانو ا پر سی ده، نو ا چې ده 3 ده او سی چې ده دوستانو 15 ده، یعنی 3 پر 15 ضرب اف ده یعنی 80. نو دا چې کله دوستان تاسو محاسبه کې اف ایکس او یا هم افقي مرکبه دغه د اف قوې چې 80 نیوټن ده 48 نیوټن شو دوستانو. صحیح ده. د افقي مرکبه شوله. او همدارنګه دوستانو چې کله غواړو عمودي مرکبه په لاس راوړو، نو د سلیکو چې اف وای مساوي کېږي بي پر سی ضرب اف. دوستانو بي چې په دې کې 4 ده او سی چې ده دوستانو 15 ده
او ضرب اف چې دوستانو 8 نیوټن صحیح ده. نو دا چې کله دوستان تاسو محاسبه کړئ نو اف وای او یا هم عمودي مرکبه د دغه اف کوي چې 8 نیوټن دوستانو 4 نیوټن کېږي صحیح ده. دوستانو په دې ترتیب تاسو کولی شئ چې دا رقم ته هر قوه چې درکړل شي په هر ناحیه کې په همدې ترتیب سره تاسو کولی شئ چې د هغې عمودي او افقي مرکبې په لاس راوړئ. دوستانو دا و د نن ورځې زموږ درس. که چېرته چا سره کومه پوښتنه پیدا شوې وي تاسو کولی شئ هغه کمنټ کې ولیکئ، موږ به تاسو د هغې ځواب ووایو. تر بلې ویډیو جوړولو پورې چې زه عبدالله بیریا د ستاسو په درنه خدمت کې حاضرېږم. تر هغې مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د خدای په امان.